دا لس صفات چې تاسو وویل همس جهر شدت رخوت دې څه شوی دې څه شوی متضاد ده متضاده څه معنی چې د بل سره ضد دي د هم ضد د شدت ضد د استعلا ضد د اطباق ضد د اسمات ضد پاته صفیر قلقله لین انحراف تکریر تفشیش اصالت دا هیڅ سره ضد نه دي دا یو د بل سره ضد نه دي اوس نو په هغه لس صفاتو کې په هر حرف کې 15 صفات لازمي وه په هر حرف کې د همسو د جهر څخه یو راتلی یا به همسو یا به د شدت و رخوت څخه د استعلا و استفاد څخه د اطباق و انفتاح څخه د اطلاق و اسمات څخه یو راتلی څوک یو نو دی وایي د صفات مزاده څخه هېڅ حرف خالي نه پاته کېږي بلکې څومره حروف چې دي پر هر حرف باندې د مقابل صفتو څخه څه نه څه صفت صادق کېږي یا به همس یا به جهر یا به شدت یا به رخوت او دا موږ دلته لیکلي ونه په الف کې همس که جهر غږ نه کوي شدت که رخوت شدت غلط رخوت اجد قطبطي یا حمزه ده استعلاء كاستفعال والاستفعال فخص ضاد القس كالف نو اتباق كانفتاح ولي صاد ضاد غزا كنو اذاك اسمات ولي فر من لبين كنو او صفات غير متزادة صفير قلقلة لين انحراف فبعض حروف كوية وفبعض كنوي صفات غير متزادة داج صفير صفیر په لغت کې د شپیل کې اواز ته وایي اس په کومو حروف چې دا صفت وي داسې هغو ته حروف صفیریه وایي مطلب د دې صفت دا دی چې دې حروف د ادا کېدو په وخت کې یو تیز اواز د شپیل کې په شان راوځي داسې حروف درې دي صاد ز سین په څوارلسم مخرج کې تاسې ویلي وه ول دې درو حروف ته حروف صفیریه وایي قلقله قلقله په لغت کې شورېدلو ته وایي شورېدل حرکت ورکول جټکا ورکول په کوم حروف دا صفت وي داسې هغو ته حروف قلقله وایي مطلب د دې صفت دا دی چې په حالت د سکون کې لکه موږ نه ویل انقا څنګه مو ویل انقا دا داسې نه دی چې په قل کې چې کم قاف دی په دې کې نو قلقله نسته په قل یا ایها الکافرون کې چې کم قل موږ وایو په دې کې هم قلقله سته په دا متحرک کې هم لیکن په متحرک کې داسې قلقله ده ډېره ضعیفه چې هر سړي ته یې ادراک نه کېږي ځکه نو دی په حالت کې سکون انقا 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 دغه شي یعنې څوک دا وایي چې حروف د قلقلې چې دوی په دې قلقله کېږي نو د سکون په وخت کې به وي لکه انقا او په قل چې متحرک دی په دې وخت کې به په هغه وخت کې هم وي لیکن هغه دومره ضعیفه وي چې هر سړي ته ادراک نه کېږي حالت د سکون کې دې حروف د ادا په وخت کې مخرج کې حرکت پیدا کېږي داسې حروف پنځه دي مجموعه ده قطب جد قطب معنا ستوري جد د نیکبختۍ د نیکبختۍ ستوري دلته مطلب دا دی چې قاف طا با جیم دا چې موږ وایو انقا اطا اب اج اده په دې کې باید قلقله وسي قلقله مو زده هو قلقله ځان ته اقسام لري د استعلا څو اقسام وه کم اعلا علیا اوسط وسطا او ادنا د قلقلې هم دغسې 15 درجات شته دي د قلقلې هم داسې اوس مثلا تبت يدا ابي لهب وتب وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق څنګه مو ویل حق حروف د قلقلې چې هم مشدد وي او هم سړی وقف باندې وکړي که وقف نه باندې کوو وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
صحیح شو؟ حروف د قلقلې چې هم مشدد وي لکه تب، لکه بالحق، نو دا قلقلې اعلا ده، یعنی ډیره سخته ده، قوي ده. دا قلقلې اعلا ده یعنی صحیح شو. دویم قسم د قلقلې تر قلقلې اعلا چې راکمه ده، قلقلې علیا به نوم پرې کښېږدو، علیا. دا دي چې حروف د قلقلې په حالت کې د وقف وي، لکه قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. او دریم قسم قلقله، قلقلې اوسط یا وسطا، حروف د قلقلې وي خو مشدد هم وي لیکن وقف نه وي، لکه موږ وویله وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى، پروا نه درېږو، پروا. او بل بیا تر دې سلام کمه ده، بل بیا چې دا حروف د قلقلې ساکن خو وي لیکن وقف نه وي باندې، لکه خلق، لکه موږ چې تېرېږو موږ وایي لقد خلقنا الانسان، لقد خلق، دا بیا تر هغې لم راکښته ده، یعنی کمه ده. او پنځم قسم قلقلې ادنا ده چې د قلقلې حروف متحرک وي، لکه قل اعوذ برب الفلق، دا قل کې قل هو الله، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل. دا نه یوازې اوس قاف مطلب نه دی، قاف یې مثال دی، هغه د طا دم کېدی شي، هغه د با دم کېدی شي، هغه د جیم دم کېدی شي، هغه د دال دم کېدی شي. دا هر یو که قاف دی، که طا ده، که با ده، که جیم ده، تعریفونه به یاد کې. بر تا تعریفونه که پر قاف صادق سوله هم دغه قسمونه دي، که پر طا صادق سوله هم دغه قسمونه دي، که پر با صادق سوله هم دغه قسمونه دي. سر مخلاصو. دریم صفت چې دی یا دیارلسم، دریم د صفات غیر متضاده څخه، دیارلسم د صفات لازمه څخه لین دی. لین په لغت کې نرمۍ ته وایي، قولا لینا. او په کوم حروف دا صفت وي دا چې هغه ته حروف لین وایي. مطلب د دې صفت دا چې دا حروف د خپل مخرج څخه په داسې نرمۍ سره ادا کېږي چې که چیرې څوک پر دې باندې مد کولو غواړي کولی شي، پر دې باندې مد کولو غواړي کولی شي. داسې حروف دوه دي، واو ساکن یا ساکن، هر کله چې دوی پر ماقبل حرف باندې فتحه یعنې زور وي، لکه من خوف والصیف. دا عموما نشي، دا داسې دی ایلافهم رحلة الشتاء والصيف. سړی به داسې وایي والصیف، او که داسې وایي والصیف، او که به داسې وایي والصیف. ویل دا یا چې ده مطلب موږ باندې ودرېدو، یا هم ساکنه سوله، فا هم ساکن صحیح شو. دا داسې نه لکه العالمین الرحیم یوم الدین یعلمون تعلمون، ولې خو یا لین ده مده نه ده. نو اوس بیا څنګه وایي والصیف، والصیف وایي وکه مد کولو غواړي په حالت کې د وقف، په حالت کې دا نه چې عموما سړی وایي لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا، نه، دا په حالت کې ده. دوی خپل د مخرج څخه په داسې نرمۍ سره ادا کېږي که څوک پر دې باندې مد کولو غواړي کولی شي. داسې حروف دوه دي، واو ساکن یا ساکن، هر کله چې دوی پر ماقبل باندې فتحه یعنې زور وي، لکه من خوف والصیف. انحراف، انحراف په لغت کې مایلېدو ته وایي، کږېدل. یو سړی د خپلې خبرې څخه منحرف سو. منحرف دا معنی مخکې ول داسې ده اوس وایي یا داسې نه ده، داسې ده، د خپلې خبرې څخه اوښتل. په کوم حروف دا صفت وي داسې هغو ته منحرفه وایي. داسې حروف دوه دي، لام را. مطلب د دې صفت دا دی چې دې حروف د ادا کېدو په وخت کې په لام کې د ژبې د کنارې و طرف ته موږ دا لام وایو، دا ژبه په خوله کې داسې پرته ده، برداشت ال ته ال چې وایي خپله د ژبې دغه کوای شي احساس چې دا ژبه داسې سیده پرته وه، داسې راکږه سوله. داسې وویل ول د رستې طرف ته مایله کېږي.
په لام کې د ژبې کنارې یو طرف ته او د را چې بیا وایو داسې د را چې وایو ام دې خواته سي ام دا د ژبې مابین لوړ تالو ته پورته سي او په را کې د ژبې د شاوه طرف ته یو څه د لام و موقع ته میلان پیدا سي میلان معنی کشوالی درة الفرید پنځلسم صفت د تکریر دی د تکریر لغوي معنا د مکرروالی کرر یکرر تکریرا یو تقریر په غټ قاف سره دی اخو د قرر یقرر تقریر ته پلانکې سره ښه تقریر کوي هغه غټ قاف دی یو ښه تکریر کوي تکرار کرر یکرر تکریر مکرروالی دا معنا د سبق بیرته موږ ته بار بار وایي دا صفت صرف په را کې پیدا کېږي مطلب د دې صفت دا دی چې لکه څنګه چې د دې د ادا په وخت کې په ژبه کې یو لرزه را چې موږ وایو ربل دا ژبه وشوري رېږدېدل وي د دې سبب په دغه کې تکرار مشابهت وي او مطلب دا نه چې په دې کې تکرار ښکاره سي چې ته وایه الرحمن الرحیم داسې نه بلکې دې څخه ځان ساتل پکار دي مشابهت ته تکرار دا ځکه وایي بعض کسان را داسې وایي الحمد لله ربل څنګه وایي ربل الرحمن الرحیم څنګه وایي الرحمن نه چې ژبه ورېږدي په دې کې تکرار ښکاره نه سي بلکې دې څخه ځان ساتل پکار دي که څه هم پر دې را باندې تشدید وي ولې چې دا بیا هم یو حرف دی زیات حرفونه نه دي درة الفرید اگر چې دوه حرف خو دوه حرفه دي دوه حرفه خو حکم یې د یوه حرف دی تفشي شپاړسم صفت تفشي په لغت کې پاشلو ته وایي شی چې وپاشه سي د شین د ادا کېدو په وخت کې اواز په خوله کې رحلة الشتاء اعوذ بالله من الشیطان دا صفت صرف د شین دی مطلب د دې صفت دا دی چې د شین د ادا کولو په وخت کې اواز دننه په خوله کې وپاشل سي درة الفرید استطالت د مستطیل څخه دی استطال یستطیل استطالة باب استفعال اوږدېدلو ته وایي استطالت په لغت کې اوږدوالي ته وایي دا صفت صرف د ضاد دی ضاد مطلب د دې صفت دا دی چې د ضاد په ادا کولو کې د مخرج د شروع څخه مخرج د کوم ځای شروع کېږي د ناجزه څخه برای یو غټ غاښ ناجز دی درې تواحین دي یو زواحک دی تر دې پنځو غاښو د اواز را تیریږي غټ اوږده غاښونه دي پنځه تر هغو ژبه هلته ولګېږي دی تر را تیریږي نو اواز ورسره اوږد سي ولې خو مخرج یې د ضاد د کولو په وخت د مخرج د شروع څخه د مخرج تر اخره پورې یعنې د ژبې د حافیې د اوله څخه اوله یې کوم ځای دی ناجز تر اخره پورې اخره کوم ځای دی اواز جاري کېدل وي یعنې د ضاد مخرج چې څومره اوږد دی نو په پوره مخرج کې د اواز د جاري کېدو له سببه اواز ولې جاري کېږي د صفت د وجې رخوت په دې کې خو شدت نه دی چې اواز بند سي بلکې رخوت دی نو د رخوت د وجې څخه د اواز په دې مخرج کې جاري سي نو چې مخرج غټ دی نو اواز هم ورسره اوس نو ضاد چې موږ وایو د ژبې حافه د دغه ځای څخه ونیسئ تر دې ځایه پورې دلته د غاښو د بیخو سره لګېدلې وي د جهر د وجې څخه سا بنده وي د جهر د وجې څخه د رخوت د وجې څخه اواز جاري وي د استعلا د وجې څخه د ژبې مابین اخرې سا پورته سي د اطباق د وجې څخه او د اسمات د وجې څخه د اواز په ځنډ را روان وي په ځنډ یعنې د ضاد مخرج چې څومره اوږد دی نو په پوره مخرج کې د اواز جاري کېدو سبب اواز هم ورسره اوږد سي جهود المخل ملخصا دا خبره خلاص اوس یو بله خبره شروع کېږي یو چا سوال وکړي سوال یې دا وکړي چې هغه اولو لسو ته
ته صفات لازمه متضاده وایه دا اوه ته غیر متضاده وایه نو خو دا اوه هم غیر متضاده دي څنګه سوال یې وکړئ دا اوه چې ته غیر متضاده بولې دا ولې غیر متضاده بولې دا خو متضاده دي صفیر په څو حروف کې دی کم نو په نورو ټولو کې په نورو شپږ حروف کې څه دی عدم صفیر دی په دې درو کې چې صفیر سو په دې شپږ عدم صفیر دی په دې شپږ کې څه دی نو دا دی صفیر عدم صفیر په پنځو حروف کې قلقله ده نو په څلوېښت کې عدم قلقله ده په څلوېښت کې ده نو قلقله او عدم قلقله سره راواخلي څه حرف ځینې وتلی نه دی لین په څو حروف کې دی په دوو کې نو په نور اوویشت ډوډۍ کې څه دی عدم لین دی انحراف په څو حروف کې دی لام را په نور کې څه دی عدم انحراف عدم نو خو ټول ته شامل تکریر په څو حروف کې دی یو حرف را تفشي په څو کې ده شین استطالت په څو ډوډۍ کې دی په یو په نور اته ویشت کې په ډوډۍ بس هر سړی پوه شي نو خو دا دي خو ګرد صدقه سوله چې سوله خو دا متضاده سوه د صفیر زید عدم صفیر دی د قلقلې زید عدم قلقله ده د لین زید خو دا متضاده سوه بیا دیو ته ولې غیر متضاده وایه او هغه نور ته وای اوه خبره دغسې ده هلته موږ وویل چې په لسو حروفو کې همس دی په نور نونس کې څه شو عدم جهر په نور نونس کې څه شو دغه عدم جهر نوم څه شو د عدم همس د هغه نوم جهر و هلته موږ دا وویل په لسو کې همس دی په پاته نونس حروف کې عدم همس دی دغه عدم همس نوم څه شو جهر موږ په اتو کې شدت دی په پنځو کې توسط دی په نور پاته شپاړس کې عدم شدت دی د عدم شدت نوم څه شو رخوت وای دغه فرق دی وای هلته دغه عدم نوم سته دی د عدم همس نوم څه دی د عدم شدت نوم څه دی د عدم استعلا نوم څه دی د عدم اطباق نوم څه دی د عدم اسمات نوم څه دی دلته چې په درو کې صفیر دی په نور شپږویشتو کې عدم صفیر دی د عدم صفیر نوم څه دی چې دا خو تا فرض کړله چې صفیر دی عدم صفیر دی په هغه عدم صفیر نوم عدم قلقله نوم عدم لین نوم دا خبره کوي فایده د چا که چیرې یو شک وي چې دا اوس صفتونه چې په آخر کې ذکر سوه نو په کومو حروف کې دا صفتونه نه وي په هغو کې به دې صفتونه زید وي مثلا په ضاد کې صفت استطالت دی نو په پاته اته ویشت حروف کې څه دی عدم استطالت دی نو دا دواړه زیده کم زید استطالت او عدم استطالت چې سره یو ځای سوه نو خو ټولو حروف ته شامل سوه یو استطالت دی په نور اته ویشتو کې عدم استطالت دی نو بیا د صفت لازمه متضاده و غیر متضاده څه فرق سو فرق ما دروش وي څنګه و فرق وللته هغه عدم جواب دا دی چې دا خو صحیح ده لیکن په صفات متضاده کې د هر صفت د ضد څه نه څه نوم هم و څه نه څه نوم هم د همس د ضد نوم څه شو د شدت او د دواړو نومو څخه به پر هر حرف باندې څه نه څه نوم صادق کېدی دلته څرنګه چې د ضد نوم نشته له دې وجې د ضد د صادق کېدو اعتبار ونه سو په دې دواړو صفتو کې دا فرق سو په دې دواړو صفتو کې اوس په خبره سره خلاص سو اوس یو بله خبره کوي په دې فایده کې په دې فایده کې په خلاصه پوه شوست څه ویل ولا اووه ته ولې ولا اووه ته ولې هغه فایده د التمات استویلي وه ول دا اوله صفات لازمه که چیرې ادا نسي والحرف څه کېږي انا پاته کېدی په څو قسمه دی فایده د دې روښنایي په اول کې د صفات لازمه ذاتي او په تعریف کې لیکل سوي دي و که چیرې هغه صفت ادا نسي هغه حرف نه پاته کېږي دا حرف نه پاته کېدل پر څو قسمه دي پر څو قسمه اول یو دا حرف یو دا دی چې په بل حرف سره بدل شي
په بل حرف سره دا موږ وویله موږ په مستقیم کې چې صرف په قاف کې استعلا سړی ونه کړي لا په طوا کې چې استعلا اطباق ونه شي اهدنا الصراط دا هغه دوم صورت دی دوم دا چې وي خو هغه حرف په هغه کې کمی او نقصان راشي کم مثال یې موږ څنګه ویلو لکه لقد خلقنا کې چې دال سړی دال او قاف کې سړی قلقله ونه کړي دا د بلې خوا سره د کړي دریم دا هغه حرف بالکل عربي حرف پاتې نه شي بلکې د ځانه جوړ سوی حرف ځنې جوړ شي لکه چې لکه مر على الاف اذا كده همس ونه کې بار څنګه وای على الاب اذا وای ګوره د علم تجوید اول رکن چشته مخرجونه دي دومه نو دومه صفاتون دي خدامه صفات په دومه درجه کې دي چې صفات ونو ګوره چې صفت لا ادا نسو دا درې قسمه غلطي پیښ شوله چې صفت چې د دومې درجې شی دی اوله درجه نه دی اول درجه کم رکنو دوم صفات چې لا ادا نسوله نو څه شو درې قسمه غلطي راغلې درې قسمه یا حرف په بل عربي حرف سره بدل سو یا حرف په عجمي سره بدل سو یا په حرف کې نو ښه چې هغه د اولې درجې شی چې مخارج دي که هغه ادا نه سوله نو هغه تر دې لا سخته ده او خو وای هم دا حال دی د صحیح مخارج څخه د حروفو د نه ادا کولو چې کله یو حرف سي کله بل حرف سي کله په حرف کې کمی راشي او کله بیا بالکل د ځانه جوړ سوی حرف څنګه جوړ شي په دغسې غلطیو سره بعضې اوقات لمنځ هم فاسدېږي څه وایي له دې وجې څخه که چیرې داسې غلطي درسه وشي نو خاص د هغه ځای پوښتنه کول څه شي چې دا په قرآن مجید کې دغه لفظ راڅخه داسې شو دغه لفظ راڅخه نو آیا د لغت په اعتبار سره د قرآن په معنا کې خو به څه غلطي نه راځي او د یو معتبر عالم څخه د مسئلې پوښتنه کول ضروري ده دا خبره سره خلاص کړي څه وایي د یو معتبر عالم څخه څه وایي معتبر دا معنه هغه سړی چې په لغت پوهېږي هغه سړی چې په صرف پوهېږي هغه سړی چې په نحو پوهېږي هغه سړی چې په تفسیر پوهېږي څه شي چې هغه د دې ځای چې تا داسې غلط ویلی دي د دې جاج واخلي چې د لغت په اعتبار سره دا څنګه سو د صرفي لحاظ سره دا څنګه سو صیغه یې څنګه سوله اعراب یې څنګه سو معانیو ته د قرآن څومره تغییر ورسېدی معتبر یو خو ته د ملا صاحب څه پوښتنه وکړي چا څه هغه باره د پوره حنجره لا نه په دغه کوي نه په ستړې کوي دا پروا نه کوي دا قرآن شریف دی خیر دی دا عامه ده دا کوچنی اواز به تاسو نه اورېدلی انده دا معنی دا دومره کوچنۍ مسئله ده چې دا زما حنجره د دغه لا نه ده چې سړی پوره په خرڅ یې کړي داسې کوچنی دا نو خیر دی بندغه دی دا قرآن شریف دی نو قرآن شریف دغه دپاره خدای رالیږلی چې غلط بیا نه وایه خو معنا ته تغییر ورسېږي خو په عربي کې په دغه نازل کوي چې عربي تر ټولو ژبو فصیحه ده چې دې خوا ته یې خوا ته بیا وای د یو معتبر عالم څه مولانا شفیع تنویر صاحب څه وایي د مسلې پوښتنه کول ضروري ده همدارنګه د زور که زورو تا زیر ووایه که زیرو تا پیښ ووایه د زور زیر یا کموالی فلیعبدو رب هذا البیت و فلیعبدو رب هذا البیت او زیاتوالی او یوسوسو دی و یوسویسو څنګه وایي د غلطۍ هم دغه حکم دی چې کله کله لمونځ په فاسدېږي ځکه د قرآن په معانیو کې مثالونه مو څو ویلي وه بیا تکرار ته ضرورت نشته چې د هغو مثالونه په دومره روښنایي کې ذکر شوه چې قاله دي کاله وویل متقین دي متقین وویل فی قلوبهم دي فی قلوبهم وویل عذاب دي عذاب وویل چې دي یجحدون دي یجهدون وویل چې دي بما كانوا بآياتنا يجحدون الله تعالی به د کفارو ته ډېر سخت عذاب ورکړي ولې بما كانوا بآياتنا يجحدون جحد إنكاري مازی را میگوید سربازی می نده ولی جحد إنكاري
بما كانوا بآياتنا يجحدون څه شي يجحدون او کله داسې وویله بما كانوا بآياتنا يجهدون يجهدون خو دا معنی جهاد یې کوئ بما كانوا بآياتنا جاهدوا يجاهدوا مجاهدة دا د کوچني جهاده څه ده والذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا څنګه دی کوچني هذا جاهدوا څه معنی یعنی کوشش یې کوئ مجاهده یې کول لنهدینهم سبلنا او کده شو والذین جاهدوا څه شي جاهدوا بآياتنا بیا دې څه مطلب دی زموږ د آیاتو انکار یې کوئ اوس دا ولې معنا غلط شوله د جاهدوا د جاهدوا ولې معنا غلط شو جاهدوا کوچني هذا د جهاد څخه دی او جاهدوا د جحد څخه دی جحد چې د هغو مثال د هغو د غلطۍ هم دغه حکم دی چې د هغو مثالونه په دومره روښنایي کې ذکر شوله که چېرې داسې د زور زیر او یا نور داسې غلطي وسي هم د یو معتبر عالم ثبت خبره کوي چا څخه د معتبر عالم څخه د مسلې پوښتنه وکړه سي اوس یو بله فایده ذکر کړي فایده مولانا شفیع تانوي صاحب واقعي حکیم الامت و الله تعالی د هغو په زړه کې ورچو چې داسې وخت به هم راشي پر دې شي به هم اختلاف وي پر دې شي به هم اختلاف وي اوس یو بله خبره کوي چې ښه په د علم تجوید کې کوم شی ضروري دی څه وایي وایي په علم تجوید کې اولا د مخارجو خیال ساتل دي دوهم دریم څلورم یعنې دا معنه مخارج او صفات دا به تر ټولو مضبوطه وي اولا به تر ټولو مضبوط شي څه شي وي باقي دا چې دلته را ډک ووایه دلته تش ووایه دلته غنه دومره وکړه دلته اخفا دومره وکړه دا پر درېیمه درجه دي څومره درجه اوس نو خبره دا ده چې ته به د اولې درجې او د دویمې زیات خیال ساتې که به د درېیمې اوس مثلا د ماخوستن لمونځ دی څلور رکعته چش دی دوه رکعت چش دی درې رکعت چش دی اوله درجه د چش ده د فرض ده هغه به صحیح کوې دومه درجه د سنتو نه ده تاسې ما د علم الاصول هم نه دي ویلي داسې اصول شاشیونو نه وروسته چې لپاره تاسو ویل درېیمه درجه ده واجبو ده او درېیمه درجه د سنتو ده اوله درجه د فرضو ده دومه درجه د واجبو ده درېیمه درجه د سنتو ده اوس یو سړی نه فرق یو طالب دی د ماخوستن لمونځ نه دی کړی نه فرض کړي دي نه واجب کړي سوال کړي په شپې 2 بجې دربۍ ترپۍ دي څه کوې زه تهجد کوم څه کوم ایس مړی تا خو نه فرض کړي دي تا فرض پرېښتي دي واجب دي پرېښتي دي سنت دي پرېښتي په مندوباتو باندې لګیا یې تا اول فرض وکړه زمړی لمونځ وکړه د هغه وروسته واجب وکړه د هغه وروسته سنت وکړه د هغه وروسته درجه ده د هغه وروسته درجه ده مندوباتو د مستحباتو ده یو سړي مخرج نه زده صفت یې نه زده دی لانک به نور شان لګیا دی دی لانکه دا خبره کوي دا معنی صفات عارضه د بعد کې خبرې څه دی فایده په حروفو کښې د مخرجو صفات لوازمه چې کومې کوتاهي کېږي د هغو کوتاهي له سببه غلطۍ کېږي د فن تجوید اصل مقصد د هغو غلطۍ څخه ځان ساتل دي کومې غلطۍ چې په مخرج کې ونه کړې په صفات لازمه کې ونه کړې په صفات عارضه کې ونه کړې له همدې سببه مو د مخارج صفات بیان د ټولو قاعدو څخه مخته راوړئ څه مو وکړه ولې مخته راوړئ اوس چې صفات محسنه را روان دي محسنه او بل نوم څه شو مزینه محلیه عارضیه هغه د دې ذکر شوي مقصد څخه په دومه درجه کې دي اول درجه د چا مخرجونو صفتونه خو لیکن اوس په عام طور سره د دې دویمې درجې د قواعدو لحاظ تر هغه اصلي مقصد زیات کېږي څه وایي تر هغه اصلي مقصد دا څه وجه ده د هغه وجه دا ده چې په دې قواعدو سره دا کوم چې عارضیه دي نغمه ښایسته کېږي اواز په ښایسته کېږي او عام خلک د نغمې زیات خیال ساتي د همدې وجې مخارج صفات لازمه دا په نغمه کې هېڅ دخل نشته له دې وجې و دې ته توجه کمه کوي وایي مخرج صفت چې ته وایه په هغه سره خو اواز نه ښایسته کېږي بس اوس خلک دې ته ګوي چې دا ښایسته اواز دی دې ته نه ګوي چې دا الذین وایي دی صاد سین وایي دی سین ثا وایي دی ثا سین وایي
وایي داسې نه ده خبره، داسې ګوري یو سړی چې مخرجونه صحیح وایي، بلکل صفات صحیح وایي، وروسته د صفات عارضه هم برابر وایي، د هغه که هیڅ یو اواز هم نه وي بس هغه قاري دی. تاسې د قاري په معیار نه پوهېږئ. یو سړی چې مخرجونه صحیح وایي، ما خبر نوټ کړي، یو سړی چې مخرجونه صحیح وایي، صفات صحیح وایي، قواعد تر یو اندازې پورې صحیح وایي، اصل تجوید بس دغه دی، دا سړی قاري دی. ولو کې اواز هیڅ اواز هم نه وي، د قرات د اواز سره هیڅ تعلق نشته. څه مې درته ویل؟ دا زما خبره نوټ کړئ، د قرات د اواز سره هیڅ تعلق نشته. د قرات د چی سره تعلق دی؟ مخرج سره تعلق دی، صفات سره تعلق دی، اخفاء اظهار مد قصر دی شاف. بیا که د چا اواز هم ورسره وي نو نور علی نور، نو نور په دې خبره مو خلاص شو. تاسې په دغه خطاوځئ مه. بالفرض یو سړی دی په کوټه کې مثلا هېڅ اواز یې نشته، داسې ډېر قاریان شته دلته په کوټه کې، ډېر ښه قاریان دي، اواز یې نشته. طالبان خطا وتلي وایي یار ما واورېد دغه هېڅ قرات نه وایه. نه، د ده تلفظ ته وګوره، د ده صفات ته وګوره، مخرجونو ته وګوره، هغه تر ټولو ښه قاري دی. دوی خو دغه عام طور چې دغه کوي بس بابلال وایي، دوی چې دا قرات دی. قرات د بابلال نوم نه دی، قرات د مخارجو او د صفاتو د قواعدو نوم دی. دا خبره ځان ښه سر په خلاص کړي. اوس مو خلاصو؟ نو دی وایي دا عام خلک و دې نورو صفات عارضو ته ځکه ډېره توجه ورکوي چې اواز په ښایسته کېږي. د دوی په ذهن کې دا دی چې ښایسته اواز قرات دی، حالانکې قرات ښایسته اواز نه دی. یو بله خبره هم درته وکړم، په دې دنیا کې چې څومره لوی قرا دي او یا د دې فن کار کړی دی او یا په دې فن کې خلک پیدا کړي دي. څه مې ویل؟ په دې دنیا کې چې څومره د دې فن ماهرین دي او د دې فن خدمت یې کړی دی او په دې فن کې خلک پیدا کړي دي، د هغو هېڅ اوازونه نه وه، د هغو هېڅ اواز نه و. ځکه به نو ناستو درس به یې کوئ، خلک به یې جوړول، خلک به یعنې مثلا په دنیا کې یو مشهور سړی قاري عبدالباسط دی. قاري عبدالباسط استاد ته یې پېژنئ؟ ته یې پېژنئ؟ نه یې پېژنئ؟ ولې نه پېژنئ؟ ځکه هغه خو د کلي څخه لا نه و وتلی، هغه په هغه ښار کې ناست، خلک یې جوړول، خلک یې جوړول. د هغه هېڅ اواز نه و، د هغه هېڅ، خو دا فن یې زده و. څه شی و؟ فن یې زده و، خلک یې جوړول. د دې مثال د یو شرکت و، د یو کارخانې. څه شی؟ د دې مثال د کارخانې و، کارخانې کې خلک جوړېدله، زندې وتله، خلک. وجوهات یې دا دي چې چونکې د غاړه نه وه، نه دی هلته محفل ته تللی، نه هلته تللی، نه بل ته تللی، نه بل ملک ته تللی، بس پر ځای باندې دا اوس هم هلته دغه شی په دا مصر کې چې کوم دا ډېر لوی د فن ماهرین دي، هغه یوه خواته لا نه ځي، هغه یوه خواته لا. وجوهات دا چونکې دوی غاړې نشته، اوازونه یې نشته، نو خلک هم نه غواړي، نو خلک هم دوی چیرې دي؟ دلته ناست دي، خلک جوړوي. څه شي کوي؟ خلک جوړوي. د فن خلک دي، د هغو هېڅ اوازونه نه وي، د فن د خلکو. اوس مثال خلاص شو؟ زه تاسو ته مثال زما چې کوم استاد وي، ما ودې چې تلاوت سره وکړو نه، ته خو به وایو یار زموږ قاري صاحب ډېر ښه تلاوت وکړي، تر هغه خو دغسې صحیح شوه. لیکن هغه رنګ ما رنګه په زراو خلک جوړ کړي دي، هغه ما رنګه خلک. زه خپل د استاد خبره درته کوم، اوس هم ژوندی دی، بیا راغواړم داسې به ووینئ چې ووینئ چې سپېره سړی دی، سړی د قاري شکله نه پر راځي، سړی د قاري شکله نه کاټن اغوستی دی، نه عام ملا سړی دی. صحیح شو؟ بیا چې ما ودې تلاوت سره وکړو ته به یار، لیکن هغه ما رنګه خلک په هر کال په زراو نور جوړوي. نو دا د فن خلک چې کوم دي، هغه د فن سره تعلق دي. مثال ما تاسو ووایم، مال قاري باسط استاد یو نه پېژنئ، خو لیکن هغه قاري باسط رنګه په زراو خلک جوړ کړي، په زراو. اصل کې خبردار ته کول چې فن تجوید د یو فن نوم دی چې هغه کې مخارج دي، په هغه کې صفات دي، په هغه کې قواعد دي، صرف بابلالې نه دي. اوس مثال خلاص شو؟ بس نور اخواته چې د تګ ضرورت نشته. اوس یو بله خبره کوي، زما په خبره ښه سر خلاص کړي، ما ته متوجه زه څه وایم. ګورئ،
قرآن مجید چې به څنګه نازل سو، قرآن مجید سره د تجوید الله تعالی نازل کړی و. حضرت جبرئیل علیه السلام به سره تجوید نبی علیه السلام ته پیش کړي، ورته وبیا وایه. الله تعالی به د نبی علیه السلام په سینه کې هغه دغسې محفوظ کړي، یاد به سو. نبی علیه السلام فورا صحابو ته اول به ورته ووایه دا داسې ویل کېږي، سم مشق به ورته وکړي، و دا قرآن داسې ویل کېږي، دا قرآن. او د نبی علیه السلام د ډېرو کارو څخه اولنی کار دا و، يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياتك لتقرأه على الناس على مكث وأن أتلو القرآن. پر دې باندې ما تاسې بحث پوره بحث وکړي. اوس مو خبره څه خلاص شو؟ نبی علیه السلام خپله د قرآن عالم، د قرآن حافظ، د قرآن قاري. صحابه کرامو کې اکثره دغسې صحابه کرام ټول د قرآن مجید د عالمان وه، تابعین ټول د قرآن مجید حفاظ. دغسې تصور ونه چې د چا د قرآن نه یاد. په دې خبره څه سره خلاص کړي؟ قرآنونه به ټوله یاد و، هغه به حافظان هم و، هغه به قراءات به هم زده و، هغه به فقها هم و، هغه به محدثین هم و، هغه به مفسرین هم و. اوس مو څه خلاصېږي؟ دا سلسله ور روانه ور روانه ور روانه. اوس هم په دنیا کې دغسې دی. په دا نږدې وخت کې همداسې یو سل یو نیم سل کاله مخکې چې دا مولانا اشرف علي تانوي صاحب تېر سوی دی، هغه د قرآن مجید حافظ، یو لوی محدث، یو لوی مفسر، یو لوی مصنف، یو لوی فقیه، یو لوی مفتی، یو لوی قاضي، یو لوی مرشد. خو د هغه سره سره 17 قاري و. په تجوید کې دا کتاب جوړ کړی دی، په قرات سبعو کې تنشئة التبع فی اجراء السبع. اوس مو خبر څه خلاص شو؟ نو هغه وخت دا علما ټول به هم علما وه، ټول به هم فقها وه، ټول به محدثین وه، ټول به مفسرین وه، ټول به حفاظ وه، ټول به قرا وه. دغسې تش خلک نه وه لکه زموږ د وخت ده. ځکه نو په فقه کې به باقاعده پر دې باندې باب الامامتي فإن تساووا فأعلمهم یعنې 10 کسان به ناست وه، دا 10 سره به حافظان وه. اوس به د ماخوستن وخت راغی، اریان به یې چې اوس کوم یو مخکې کوې؟ ګرد حافظان دي، ګرد ښه قاریان دي، ګرد ښه مدرسین دي، فقها دي، علما دي، مفسرین. اوس به څوک نو بیا فکر پکښې وه پلانکی مولي صاحب او دا لږ مشر دی. بیا چې فکر وه نه بل مولي صاحب بیا تر دی 2-3 کاله مشر دی. نو اوس به کوم یو مخکې وو چې څومره به تلې مخ ته کیسه به سره دغه کېدل. یعنې دا فیصله به چا نه سوه کولی چې اوس موږ د لمانځه دپاره کوم سړی مخکې کړو. دا ستا په فکر په د ګردو کتابو کې داسې راغلي باب الامامه. یعنې هغه داسې و، ټول شیان بې زده وه. وروسته بیا یو داسې زمانه راله، وروسته بیا یو داسې زمانه راله لکه دا اوس چې ده، چې حافظ به و قاري به نه و، چې قاري به و حافظ به نه و. که به حافظ و قاري دواړه بیا به عالم نه و، بیا به چې و که عالم چې بیا و هغه به نه حافظ و نه به قاري و. لکه دا اوس موږ ته حالانکې پخوا داسې نه وه. پخوا داسې نه وه. څنګه وه؟ هغه دا ټول شیان به پکښې وه. هغه په دې فایده کې دا خبره کوي، په دې فایده کې دغه خبره کوي چې دا دیوال به په منځ کې نه وای، دا شیان به ټوله زده کوي، دا شیان به ټوله فایده. لکه څرنګه چې دا د بې پروایي خبر ده چې څوک په تجوید کې کوشش نه کوي. اوس هم داسې طالبان شته نه ده. دا هم زیاتوي بلل کېږي چې لږ قواعد یاد کړي، باید ځان کامل وګڼي او نور حقیر خوار یا وایي دې خوار هم داسې لمونځونه سي. ولې لمونځونه سي؟ خو تجوید نه دی او دغه لمونځونه فاسد وګڼي یا په چا پسې کې لمونځ نه کوي. ولې حافظ صاحب لمونځ یې نه زده. محققو علماو د عام مسلمانانو د ګناهکار کېدو د هغوی د لمونځو د نه سي کېدو حکم نه دی کړی. صحیح شو؟ په دې کې د اعتدال درجه قائمول. اعتدال پوهېږئ؟ اعتدال دا معنی دا به هم وایه، دا علوم به هم وایه. ګوره دا بغیر د علومو هم نه کېږي، خو البته درجات لري، البته درجات لري. قرآن په الفاظو زده که، په معنیو زده که، یاد که. وروسته دا نور علوم ټول د قرآن دپاره ویل کېږي. او که څه دا نور علوم هم نه ویلي، بیا که محقو په قرآن باندې سر نه خلاصېږي. نو قاري محض مه جوړېږه او داسې وچ ملا مه جوړېږه چې نور په شل بس نه خبر، بس نور کتابونه دې ښه زده، قرآن بیا
اعتدال درجه قانون د هغو علماو کار دی کوم چې د قرات ضروري ګڼلو سره سره پر فقه او حدیثو باندې هم نظر ساتي د دې مسلې تحقیق په دومره روښنایي کې وګوري